دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے امام ترمذی وغیرہ روایت راوړه او تفصیلی روایت تے دا فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ما عمل آدمی من عمل یوم النهر احب الى الله من احراق الدم چې د یوم النهر پورس د غټ اختر پورس باندې د عید الاضحى پورس باندې د بنی آدم ایس یو عمل الله ته دومره محبوب نه دی څومره ورته چې د انسان نه وینه تویول محبوب دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها د قیامت پورس باندې هاو قربانی چې انسان کړي دا د قیامت پورس باندې راوستي شي بقرونها د خپل خکرونو سره واشعارها د خپل وختو سره واظلافها د خپل سو سره د سو د کور د سوري د خپېج کمی د رقم صح اړو کې چې د دې سره براوستي شي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض رسول الله مبارک فرمایل چې د حیوان کم حیوان چې ذبح کیږي قربانی کیږي د الله د رضا لپاره د اوین زمکه ته د رسیدونه مخکې د الله د قبولیت په یو مکان کې بس دا رسیدلی او بيدلی او دا غین ورسره رسول الله مبارک فرمایل فطيبوا بها نفسا د زړه په خوشحالي سره قربانیان کوي نو دا تفصیلی روایت ته د دې لمونږ ته اوسو خبره هغه واضح شوی چې دا کومه قربانی چې وشي د قربانی نه علاوه یو بل حیوان ذبح شي د قصابی ذبح کی یا په بلې طریقې سره سړی ذبح کی خپل غم خاده لپاره بس دا حیوان ولړ ختم شي خو کوم یو حیوان چې دا د الله په نوم باندې ذبح شي د عید الاضحى او د یوم النهر په ورځ باندې نو دغه حیوان جمله اشیاء را قیمتي وګرځیدل دغه وخته چې کم دی قرباني نورس تاسو په کار باندې نه راولي هغه هم قیمتي وګرځیدل دا به د وختو سره د قیامت پر ورځ باندې راوستي شي او دغه شانتي دغه حیوان ددل اوینه دا اوبېږي دا سو په کار باندې نه راولي خو د قرباني د حیوان دا وینم قیمتي ده او دغه شاندري حیوان د اخکر یو انسان عموما په کار باندې نه راولي اکثر غوخه په کار راځي اډو کې په کار باندې راځي نو کوم یو چې د عام حیوان خلق بیکاره کوي رسول الله مبارک دا غیم ذکر وکړه چې دا به قیامت په ورځ باندې راوستي شي بقرونها د خپل خکرونو سره واشعارها د خپل وختو سره واسلافها د خپل سو سره او دغه شانتي د دې دا وینې قطره زمکه ته در رسیدونه مخکې الله د قبولیت په مکان کې چیرې نو دا بيدلی او توشي او لګیدلی نفطيبوا بها نفسا د زړه په خوشحالي سره دا قربانیان کوي او بیا حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ غالبا 13 جمعه باندې دا روایتوم بیان شو ده فرمای قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تپوس رسول الله مبارک نو وک صحابه یا رسول الله ما هذه الاضاحی دا الله رسول دا اضاحی دا قربانی دا څه شریعت 13 جمعه بیان کړو خلق تفصیلی دی حدیث کې لک تفصیل ان شاء الله بیان وکړو ما هذه الاضاحی دا اضاحی دا اضحیه دا قربانی داسې شی قال سنت ابيكم ابراهيم صلوات الله علیه وسلم هو دا استاسو پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه ده قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صحابه د الله رسول دی کې موږ د پاره ایسا قربانی مونږ وکړه دا طریقه مونږ د خپل پلار د ابراهیم علیه السلام ادا کړه د رسول الله مبارک طریقه مونږ ادا کړه خو پرې باندې میلاویږي قال بكل شعره حسنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په یو وخت باندې په هر یو وخت باندې یو نیکی ده وسدا خبره عموما چې حیوان سره ذبح کی درې اخترا بیکارش پرې باندې څوک سنه کوي نه لاره خراب په کار راځي
او د رسول الله مبارک د خولې مبارک نه موږ اورېدل چې د قربانۍ د حیوان یو ویښته باندې الله یو نیکي ورکوي. نو اوس د هر یو انسان خپله سوچ وکړي چې د دې حیوان پر جسم باندې ویښته چا شمارلی دي، دا به څنګه شمارلی کي؟ دا خو یو مشکل کار دی، د الله په علم کې ده. کم حیوان له چې الله وجود ورکو، کم حیوان چې الله پیدا کو، د دغه حیوان پر جسم باندې چې یو ویښته الله پیدا کو، د الله په علم کې وه چې د ده پر جسم ما څومره ویښته پیدا کړي. نو د قربانۍ او د ذبح کولو نه وروسته هم الله تر هغې د ویښتو پته ده چې د دې په جسم څومره ویښته دي، الله به د یو ویښته په بدله کې یو نیکي ورکوي. اوس که تاسو خیال کړئ د عامو حیواناتو په جسم باندې ویښته ولاړي، اوس د ګډه او د ګډې په جسم باندې هغه خو وړی او د وړی خو بیا ډېر نري باریک تارونه وي، د هغې خو د سره د شمار نه. نو صحابو تپوس وکړه قالو فالصوف، د الله رسوله دا صوف دا وړی چې دا دې سره به څه کي؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل چې د وړی هم په هر یو تار باندې په هر یو ویښته باندې الله یو نیک انسان له ورکوي. نو دا څومره قیمتي دا حیوان وګرځي. او یو روایت کې انشاءالله را بشي چې د دې دا کم فضله چې ده، دا کم غشان چې دي دا هم قیمتي ګرځي د انسان په هغه تله په هغه نیکو په تله کې چې کوم دی باقاعده دا حسابېږي. نو د دې نه موږ ته پته ولګېده چې د حیوان په دغې ورځ باندې د حیوان وینه تویول د الله په نس باندې دا د انسان یو ډېر زیات محبوب عمل دی. په دغه ورځ باندې بل هېڅ یو عمل الله ته دومره محبوب د دې بني آدم نه نه څومره چې ورته دا دی. یو روایت بل دی، هغې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل ذکر کړی دی. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی، دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل کله فرمیل فی یوم اضحا، د عید الاضحی په ورځ باندې د غټ اختر په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې ما عمل آدمی فی هذا اليوم افضل من دم یحراق، د بني آدم ایس یو عمل الله ته دومره محبوب نه دی څومره چې ورته وینه محبوبه ده چې دا بندی وبهیي الا ان یکون رحما توصل. یو خبر رسول الله مبارک بل وکړه الا ان یکون رحما توصل، مګر که رشتهداري او وپاللی شو پر یو ورځ باندې نو دا بیا د دغې نه هم الله ته محبوب دی. په دغه ورځ باندې یو انسان دی د رشتهداري قطع کړې ده، د یو بل سره قطع تعلق دی، د یو بل سره نالګي ده، او د دغه اختر په ورځ باندې د یو بل سره د رحم معامله وکړي، د یو بل سره چې کوم دی خواله ورشي او د یو بل سره صلې رحمي دوباره چې کوم دی نو دا وپالي، نو د هغې احراق الدم د وینې د تویولو نه زیات چې کوم دی نو الله تعالی محبوب دی چې صلې رحمي وشي. خو دې روایت نه هم پته ولګېده چې د دغې نه علاوه بل هېڅ یو عمل الله تعالی بني آدم دومره محبوب نه دی څومره چې ورته د وینې تویول الله ته محبوب دي.